الله الرحمن الرحیم اذا تصدق على غنی وهو لا يعلم. باب دې په بیان دې خبرې کې یو سړی خیرات او صدقه کوي په مالدار سړی په داسې حال کې چې دې تدا پتنی چې دا مصدق علی مزکا علی څه حیثیت دی، مستحق دا زکات دی کې نه دی، مستحق د صدقې دی او کې نه دی. حاصل دا چې دې کې واقعا د دریو کسانو ذکر کیږي او دا په مشکات کې دا حدیث تیر شوی دی. مسله دا ده چې یو سړی په خپل ظن غالب باندې بغیر استفسار د مصدق علینا دیوی چلکا دا واخله زکات اور هغه واغسته بیا دې ته پسته د اذانم پتو لګي چلکا دا سړی خو مالدار او نو بهر حال دې زکات ادا شي. بس په دې باندې دا درې واقع ذکر کیږي او په دې درې واقعو کې زبردست حکمت بیانېږي. باب اذا تصدق على غنی، باب دې په بیان دې خبرې کله چې خیرات وکړي شي یا زکات ورکړي شي او مالدار لا وهو او دا مصدق لا يعلم نپوږي په حال د مصدق له نو حکم یې څه دی؟ جواب راوړه فو مقبولتون دا صدقه مقبوله ده. دا نظر شمه وفي قال حدثنا سليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الدينار عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لا اتصدقن بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فاصبحوا بس یو سړیو بزرگ سړیو آغی ہوئی چه لا تصدقن بصدقه نن بز خامخ اللہ پا نامت زکات ورکوم صدقه کوم فخرجا دشپیراوت بصدقتن بدی حال کی چراغستون کی اخبر صدقه فوضعها فی ید سارقن یو سڑے دشپیروانو چاکور لوٹلو لا اپلار کی غل روانو دیور تیر و راشد آواخلا نو لاس غل کی خدا فاصبحوا يتحدثون صار که خلقو په بازار پوجرو چې خبرې به کولې تصدق على سارق زکات دا ورکړې شو خیرات وکړې شو په یو غل باندې تو خلقو د څنګه پته ولګي د چنن د شپې غل صدقه ورکړه معنا غداو چې غمرګري سار چې را پاسې دی لکه بیګاتلم یو کور لټول لا پښه کنه یو څه راغی پتلوتلو کې را لاس ډک د پیسو لا نو ما اصله زما چې کورونه د خلقو لټم رااله کور د شو خوشوي بس دغه خبره مشهوره شو چې مشهوره شو نو خلقو خورا کړ چې بغل باندې زکات وشو خیرات وشو نو فقال اللهم لك الحمد اے الله تعالی دې صفاتونه د خدای توب مانه هر څه خو پوته الله ما ته خو پته نه و او ما خیرات دې زه ورکړ بیاوی لا تصدقن بصدقتنا دې دا خیال چې ما دا صدقه و نشو کنه بیاوی زبخامخه صدقه ورکوم نن بیا فخرج بصدقتي دیر اوت خپل صدقه فوضا فی ید زانیتنا کې خدا دا صدقه په لاس زنا خوري یو زنانه و بدکارې لروانه وا او خپل بوزه خرصوله تا خیال ورته نو په لارې کې ولا سوګراغې نو ورته خوري دا پیسې واخله ایواغه سي پیسې نو یرزه اوس سره ځان بربندوم بلتا خو پیسو لطلبه ملاو شوي دغه څه کور تراله او بس خپل مرګورو ته چې دا سره چا پیسې راکړي نو خلکو خبرې شروع کړي چې تصدق علی الزانیه نو دیوی اللهم لك الحمد على زانیتنا مانا دانا اچھے اے اللہ استا شکر دے چما زانی لپیسی ورکڑی دا مراد نه دیخوا اللهم لك الحمد اللہ تعالی صفتون دا کمال ما نوش نقصان ما بیزای خیرات ورک مانا دا شو چې کمالی کارونه خود کمال والوی کنا زخو بنده ما ناقص العلم ما کم علم ما نمانه بیزه کارو شو لبیاوی لا تصدقن بصدقتن فخرج بصدقتی فوضع فی ید غنی بس یو سړی روانو
مالدار سړی خو بخیلستانو او شغیب صدقې مدقې نه ورکولې صدقه خشه دې دا صدقه رد البلا ده پوښ کنا فوزا فی ید غنینا نو دې پلار ته نو په ید الغنی هغه صدقه ورکړه فاصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غنينا الله تعالی دی صفاتنا ما خو ستاپ نام خیرات ورکاو خنیت خو می خو مصرف ران خطا شو دے اللہ تمہیں معاف کا مسئلہ داو نفت اوتیا مانا فاوتیا فی المنامی دیل خوب کے خبر راغلا نو خوب کے ورطا اشارات شو نو خخل چیئی کنا اغیل دغی پا کمزورتیا بانے اشارات کی گی نو خوب کے ورطا اشارہ شوا فقیل له اما صدقتک علی سارق هر چې وستا صدقه په غل نو خفقیګه ما داستا صدقه سبب د ثواب دی څنګه دا به باعث شي په بچ کېدو دای کس دغلانا ابو چې خدای پاک بيد لوټلو او بيد کورماتولو نا چې الله قادر دی پیسې را کوي اصل ځان غل کوما فلعلو ان يستعف عن صدق سرقتي امید دی یقینا چاگه بزان بچو ساتی دغلانا نستادا صدقه چه دا اغیر پا دغلانا دی حفاظت ذریعه جوڑا شوا وهم الزانیه فلعل ان تستعف عن زناها چه دا بسبب دا افت دغید بدکار نشی چه اللہ رالا پا دید بدکار نا پیسی را کئی صلح پر توک بلتا پران زوا ونشو کنا او صلح خپل بیزتی کوما او چې الله قادر دی غریق لکه پیسو دی پارا دا کار کو و اما الغنیو هر چې مالدارا فلعلو ان یعتبر شاید چغ عبرت واخلی وینفق مما آتاه الله عز وجل او بیا دې خرج کول شروع کی دغه مال نه چلا ول ور کړ دی معنی دا شو چې کوم مالدار په لاس کې د کې خدا ناغه به چوغوره دا سړیم زما په شاله مالدار دی او دې خیراتونه کوي او ثوابونه ګټي او دا غټیا چوما او پیسې سوا کومه چې سلونه د زر شي او د زر نه د لک شي او د لکو نه په برازي میلیونونه د جوړیږي دا سوچلا یاره زبم دینه پس خیرات کومه زبم زکات ور کومه نو مقصد دا شو دو خبرې شوي الکه مصدق صدقه ورکی د مصدق علی د حال نه خبر نی اگر چې بدکاروي ته دې صدقه قبول شو دا یو شو دیمه خبره دا چې کله کله اعمال صالحه دستا دا سبب د تقوا د بل جوړیږي دریمه خبره تاسو ټول فقیان یې په فقہ کې دا مسله ذکر ده چلکه صدقات واجبیو کی اظہار پکار دے دغه اظہار مقصد سره ادا چې دې سړی چې د مالدار لپیسي ورکړي معلومه شو چې دې کې عادت انفاق نو چې تا کارک وای دې صدقې ورکړي دې زکاتونه ورکړي ما زغه دین زیاتې پیسې دي زول نه ورکوم دې لپاره عبرت پیدا شي دا بل دې لپاره تعلیم شي نو کله کله په دې نیت باندې اعمال احکار کول انما الاعمال بالنیات دلان جایز دي قربان دتانا باب دې په بیان دې خبرې کې یو سړی زکات ورکی خپل زوی لا او په دې حال چې دې ته پته نه و نو دا جایز دي ها دا حدیث دې ځکه مختصر دی بر روایت دا سے دے چلکا کہ دا تصدق شی مجهول شی نمانا اذا تصدق علی ابنه کله کې زکات ور کړی شو فغزوی د مزکی نو دای او هو لا یشورو دا وکیل دې ته پته نه و چې دا سړی د مزکی زوی دی نو صدقه زکات شو ځکه چې یو بر روایت کې تفصیل دی یو سړی خپل پیسې چاته ورکړي چې لکه ته زما وکیل شوي او ته به زما زکات ورکړي
او دې ته پته نه ونه د لاډ مزکی زوی له ورکړه خو شو کنه نو هغه مزکا چې راغی نو فلار ته وی واجب کار شو فلار کی رااله پیسې راکړي هغه تاسو ما وکیل کړو دې چراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دامانو او دې چراغ حضرت ته زستا زکات شو لکما اخذت ولکما نویتا نو معلومه شو چې به علم بيد علمنا یو شی ته وکي نو تعالی الله دغه اجر درکړي لکه تا خو په فقہ ویلي کچره داسې صورت ته خطا د معلوم شي او وس دیوین اعاده کې نو خبر زکات به دوباره شي او دا بستا صدقه شي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو جريرة ان معن بن يزيد حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم معن ابن يزيد چې کوم دینو دی بیانې چې بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بیاتو ک پلاس پیغمبر علی السلام انا ما پخپلا وا بي زما پلار چې داغه نوم یزید دی وجدتی زمانی کا چې داغه نوم اخنس دی اصل شو سلسله څنګه شو معن ابن يزيد ابن الاخنس وخطب علي فانكحني وخاصمت اليه ګوره دې زبان ځان پوه کړه بیماران دې صدقه ورکی چې الله ولا نور صحت ورکی پوښو کنه او صدقه خشه ټول پیسې جمع کول دام خني کنه کله کله خپل پیسو ته هوا ور کول پکاري اوس مسری توکې دا دې زبان ځان پوکا په دې حدیث کې ترتیب نه دی غوړي خطب علی فانکحنی دا یو قصه ده وخاصمت الیه دا بل قصه ده مان په دې وخت کې دوه خبرې ذکر کړي یو خبره خطب علی فانکحنی معنی دا خطب په معنی طلب ده خطب علی او علی په معنی د لیا ده نو خطب لیا معنی بشي معنی پیغام د نکاح ولېګه پیغمبر علی السلام ما د پارا د یوې جنې ولیتا معنی یاد کړه خطب علی معنی طلب لیا یا طلب علی ولی المراتی پیغام د نکاح ولېګه نبی علیہ السلام ما د پارا دیوی جنې ولیتا چې استاد لور چې پیغله دا ته دې مان تا ورکا نو فانکحنی دا ولید جنې دا جنې مال په نکاح راکړه بس دا یو قصه شو مان پیغمبر علی السلام ما د پارا د یوی جنې وارث ولیتا پیغام ولېګه خوشی کنا چې دا عمران الدین چې دی وزګاری دن کې دی او تیر نکاح پکار دی نو فانکحنی نو غیره تغاړه کې خود چې دوره خلاص شي جو وبشي بس خبر خلاص شو بس اوس بل قصه یاد کا وخاصمت الیه او ما جګړه راوړلا پیغمبر علیہ السلام ته بس وخاصمت الیه ما مخاصمه وکړه مانس ما یو جګړه راوړلا نبی علیہ السلام ته لپاره د حل بس مثلا شو بس اوس وکانا دا د خاصمت الیه تفصیل شو وکانا د خاصمت الیه تفصیل شو مانو ګره وکانا بی یزید او دا ابي يزيد یعنی مانوي زما پلار یزید چې اخرج دنانیرا دې د کورا وکړې پیسې يتصدق بها چې دې خیرات کو په دې سره نفوزها عند رجل في المسجد دای په توري وکالت کې خودي یو سړي څخه په جمعات کې چلکه دا 100 روپۍ دي مثلا او چې څوک راضي غریب نو ورکواله فجئتو نمانوي ته چرالم فاخذتها د دې سړي مال راکړې نو اوس فاتیت به قاسمت تفصیل شو فاتیت به مارات الکل بها پدې پیسو فقال پلاراتوی والله ما یا کارتو
قسم می دی په خدای چې ما خدای اراده نه وکړي ما چې دی عبدالجلیل الله پیسې ورکولې نو دې لپاره نه چې طالب درکې ما رتویل پوښ کنا ما یا کارتو نو فخاصمته نو ما دا مقدمه وړلا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال حضرت راتوی لکما نویت یا یزید اے یزید تعالی ملاوی کی با د اجر ما اغا چتا نیت کړو ولکا تا دې پر ایمانا ما خستا د پیسې د یزید وی واغستمان او مان زیو یزید پلارو اخنس نکو تو مسئلہ پوښوي حضراتو آگے جاؤ گورا علماء کرام و صلحاء امت دی حدام تاسو مشکات کې ویل دي الصدقه بالیمین فضیلت ته صدقې په خلاص سره ګس یعنی هر خکار چې کین په خلاص کوا نو خلق وی بلتا چې واخله په خلاص مړه افسوسونه سره کې خدای در کې غم مکوا ونه شو کنه واخله مړه په خلاص باندې نو خشه خکار په خلاص کیږي نو صدقه په خلاص ورکا او دغه فضیلت دی چې و کسان به پرد محشر بذل رحمت تباری تعالی په پای وو کسان کوي او سره اغوي چې خالص ته خدای رضا ده پر صدقه کوي په داسې حال کې چې یمین طرف ته ورکی او یسار نه پته نه لګي الله اکبر اوس کې ته چې مکه روایتونو کې خو زارو شو او دلته اخفاء وشو نه هغه په حقیقت کې اخفاء وا خدا اظهار پس ته سنن شو د ادا او د حصول نشو آیته یو سوید د پیسې والا او خیراتی چاله ورکا نو مصدق خدان اخکار نه کړه آیته وکیل ته حواله کړه نو مقصد سره انما الاعمال بالنیات نیت صفا کا الله بخیر خیر تراولي مخکره وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن عبيد الله قال حدثني حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يذلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله بس وہ کسان داسدی یذلهم الله فی ظله دا حدیث مکرله الله بده داخل کی بصور د خبر رحمت یوم لا ظل الا ظله فغرض چې نبی سورې مگر سوا د سوري دربنا یعنی قیامت په میدان کې بد الله د رحمت سوري وي او نور سورې و غیره بالتنی ټول دنیا په ګرمه کې سوځي خداو کې وو افراد دین مراد فقط افراد نه دي دا وو انواع دي وو افراد یعنی وو قسم خلق چې دغه لاندې مختلف افراد وي ګڼ وي دا وو قسم خلق الله بدوی له رحمت په سوري کې زی ور کوي او دا ډېر ګران کار دی ګوره امام عادل بادشاہ وی انصافدار وی امیر وی انصافدار وی دا ډېر ګران خبره ده تا خیال ورته ځکه چې د امیر سره خدای د عوام سره تعلق وی بادشاہ عوام سره تعلق وی پوښوي نو هر یو سره امیر ته بادشاہ ته ځان مخکې کوي را مخکې کوي د بیا ان بادشاہ نه عدل ډېر ګران شي لیکن کله چې دې عدل کوي نو دا دې لوی اجر دې لپاره دوی مشابن نشا فی عبادت الله هغه سره ځوان چې ځواني راشي د خدای په عبادت کې راشي دا د نیکانو خلقو صفت ده چې بلوغ نمخ کې عبادت کوي ځوان چې په عبادت کې مرشه په عبادت کې ورجل معلق قلبه فی المساجد تقدیم تاخیر ده او بل هغه سره چې زری په واسو جمعه سره یا د یو موږ نه د بل موږ پس انتظارو یا د جمعه ته جوړولو د آبادولو او د صفاکولو خیالي ساته ورجلان تحابا فی الله هغه دو کسان چې دوی مینه کولا یو بل سره الله رضا لپاره اجتماع علیه وتفرق علیه پدغه مینه دوار یو ځای شو او پدغه مینه دوار جدا شو الله شاہ صاحب د شیخ محترم جنازہ کولا اور جمع کے کہتے نو اس مرد خدا سے 50 سال تک تعلق رہا نہ اس کو مجھ سے کوئی لالچ نہ مجھے اس سے کوئی لالچ دالو یا خبر دا بابا 50 کال تعلق استاد مانس لالچ نہ زما دتان لالچ نہ دیتا کمال وی دا خو لالچ ته کنه چې تاسو خراج ته مال کباب راوړي
مچری حاشی کی پوښ کنه زبیم چیرې عمران الدین له کباب خروزت مز په باندې و کباب ته خو دا غلالت شو او کې دی وی رضا زبو په کباب خورم دی په درس کې زمانو مواخلی دام لالت شو دا کله ورته کنه او چاله کا زموز لاړم ازمانیت تمانزو او دی ایثار وکړه په ما کباب خورول او زله کې دانو چې په درس کې به زمانو مواخلی نو دا لوی صفت اجتماع علی شیخ القرآن دا رساله کې زما په حواله دا خبره یو کال راغلی و زما شیخ القرآن سره دیوانه غونوما انو اوس شوما بیمار یم او یا اوس نن به سبق زر خلاصي کنه نن پنځه ته تلوای نن به سبق زر خلاصي سبق نن پنځه ته زما پدې زما یو مزاج نو په 15 ورځو لاسو د پس خامخه یو شیخ سره غلطلوا الشیخ یو ورځ ما ته وی چې دنیا کې محبوب شی څه شی دی زغال شون ما ګوره د هر چا خپل محبوبي کنه تاخاله ورته اوس لکه مثلا چې دی سحر ګل دا محبوب د چیرې جمیش په دا بیماری مم تیرا کړی دا زم کور ته علاج وکما او د سره ته صلیب وکم بیا برانو دا محبوب دی یو سړی وی لکه بل څوک واهله مثلا نو احمد او اخلم دی وی زما خپل څوک داسې نشته چې زور سره کنه انزلغ ونن من آرام او خوب وکما دا چې خپل محبوبي دغه څنګه شو شیخ قرآن یو قیمتي خبر وکړه دنیا کې محبوب شی دا دی تعلق د دوستانو چې بمنځ کې لالچ د دنیا نه دا ډیره قیمتي خبره تعلق چې بمنځ کې لالچ نه او د تعلق بنیاد د خدای رضا وي دا ډیره ګرانه خبره ده الشیخ القرآن د پیڼې رحم الله په قصه کوله یو جولاو او غیبا هر جمعه یو مولوی سیف څخه راته او خو مزیدار پټکې بوله جوړاو چرابغه نایو چې دا پټکې غیره پټکې جمعه وکړه نو په یو هفته کې دا سړی بیمار شه پټکې ته جوړ نشه نو خو دې خو جمعې پر خو جوړ دې خو دې چې مولوی سیف به ما الله ستګوري نو زهر نن نظم ها بل جمعې لا بلاش نو چې بلې جمیله دې تیار شون دو پټکی تیار کړو یو د مافات جمی یو د دغه جمی ابلې چې قیمتي شخصیت د چې پټکی واغستل نو الکه مخکې جمعه کې ته نه وي یاره چې بس بیمار شوم پټکی تیار نشو ما ته به چې پټکی را نه رنه ما ته بلې جمیله به دو پټکی وسو ښه لکه څه دلته او کس یو وخت چې الکه لا چې ما چې سراوړه دوه پټکی وسو نا سره جوړون کې د پټکی چون ډیر زیات پریشان شي چې لکه ما تمره مهنت وکړ ادا مریض څه خو ټس نه مس نه دي دغه دوه پټکی وسوځو نو دا سره چې داس کوي اسراف داس کوي چې خو وسوځي دل یو د قتل پټکی مې دل وسوځو بیا دا ویلې په دې پټکی ته ما سره مخې جمیله نه پرېخې نو کوم شي چې د محبین په منځ کې رکاوټ اچي دغه علاج اور دی کوم شي محبین په منځ کې رکاوټ پیدا کوي علاج اور دی شیخ قرآن د پیړې په سورته مائده باندې فقط حرم الله علیه الجنه ومأوى انه من يشرك بالله فقد حرم الله علیه الجنه ومأوى النار دلته چې شرکم هغه شی دی چې د خالق او د مخلوق په منځ کې رکاوټ پیدا کوي چې کله خالق او مخلوق په منځ کوم شی دیوال شي دغه علاج اور دی مسله حل شو څومره قیمتي خبره درته وکړه او کله بل ځای کله خلق بناري لګولې کہ سر د اسنبدال نہ ہوئے گانا اسیا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ادھر تو پوچھ گانا اوچا ڈوڑے خوڑا سڑا ڈوڑے تاس بس آواز ہوئی بولے تاس لا بیام سڑا خوڑے ما سڑا نہ خوڑے خجی تهابا فی الله اجتماع علیه وتفرق علیه ورجل او بلاغ سړی دی تاسو امراتون چې आवाज وکي راو بلی دی لرا یو خدا
ذات منصبین چې خاوند لوی نسب وي و جمال او د حایس وي او کور خوشي پښوي او خطرات چا دراتو دلیدونی او دیوته انی اخاف الله خور در الله نه یریګم الله اکبر دا ډېر ګرانه خبره دا ډېر څه سره خود ټیک ټاک ځوانوي او خوشي زیوي او جنې حسین او جمیل او هر لحاظ سره ادي ته الکه سوچته ناراضه څنګه تړو پوښ غنا او دې په دغه وخت کې چې خوري نه اخاف الله دین لوی تقوا په دنیا کې بل صدا حجی ورجل تصدق بصدقتين بلاغ سوی چې خیراتو کی فاخفا حتا لا تعلم شمالو ما تنفق یمن ترجمه الباب شو چې خالص ته خدای رضا لپاره زکات ورکې په خلاف او دست پتهونه لګي پیوم ورجل ذکر الله خالیا او بلاغ سوی چې الله له یاد کی پداس واقع خالین چې بالکل په تنهایی کې وي تنها وي خوشي زیوي دلته ذکر کوم مار جړه راشي تاسو به چې صاحب جاری متقی سره راځه څنګه جړه ولا رااله خوشي هاج خوشي وي کمره بند ده آی سوق نشته ده په دغه وخت تعالی سوخ راشد الاخرت باندې او تو جاری د خدای يرنا استاد سترګو نوخ کې ارتاو شي دالوی مقام د حفاظت اینا وبه قال حدثنا علي بن جعفر قال اخبرنا شعبة قال اخبرني معبد بن خالد قال سمعت خالد بن وهب الخزاعي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسياتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بهذه هغه پروند را بشي په وای بات لکه پروند راوړل نو ما به قبول کړو واما اليوم فلا حاجه لي فيها من فخر جمعرات ته ذکر تروانه مخکله ګورا نعیم الله کنه انعام الله نعیم الله اوس ګورا دې کې دا مسله ده چې تاسو غو زکات پیسې دي یا صدقه ده او ته خذ تور کې یا نوکر تور کې چلکا دا صدقه وکا د دې یو حکم دی دویم دا چې تا ویلی نه دي خدای دې چې ستا غرضا دلالت کوي په دی باندې چې استاد مال سوق صدقه وکي او ته به خفقېږي نه فهو احد المتصدقين مان شوا مان دا چې دا دواړه مصدقین دي او چې څنګه مصدق ته ثواب ملاويږي دا رنګ دي سړي ته ثواب ملاويږي من امر خادمو بصدقه هر هغه چې حکم کو خپل نو کرتا ور کولو د خیرات ولم يناول بنفسي او دی ورکول نو کړي په خپل لاس ولم يناول مطلب مناوله دغه او په خپل نو ور کړي باندې سوا ستاپ بکسه کې پیسې پرتی وي دا ویل کې څو غریب راځي نو دین 10 روپے ورکاوه ستانو کر راځي او غریب له 10 روپے ورکړي تا خو دې ور کړي تاسو امر کړو اجازه کړو نو چې څنګه دې سړي صدقه وکړه ستا پیسې ورکړي تو تعالی دې اجر ملاويږي فقال ابو موسی عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو احد المتصدقين دغه داور کوونکې یو د خیرات ورکوونکو نه دی یو مانشوا ته اميري تعالی د امر ثواب ملاو شو او استاد وکیل د ایتا ثواب ملاو شو ځکه بعض خلک داوي چې ته ورته چې دا شی خیراتی کا فقط خیراتی نه ور کوي بخیل شي جی قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من طعام بيتها غير مفسده كان لها کله چې خرج کوي یو خزا د طعام د خپل کورنا په دې حال کې چروان کار نیوي مفسده معنی فسادن ني فسادن ما توشي معنی د خاون مال تباہ کون کې ني دانه چې خاون ورته یې زما د مال دی خیراتی سوق راځي نو خیر ورکوا هغه وی ښه ورته راوړو یو بوره احمد او تا ورته یې لکه څوک مسافر راځي نو خیر یو موټه ورته نه ورکوا هغه ډیره خیره تزام او چې تلاړي جمعه ته او څوک خیراغه خیروان درال اجزا
چې مسافر ما غریب موړ نشته ته دا پورې چت کړه پوه شو کنه بوڑے اچھتا قضا دا پنجاب کے مشہور ہے دوبی کا کیا جاتا ہے چو پی جانے کنا داز نہ پی جانے پخواب دی دوبیانو دا خلقو کپڑی ویزلے کنا آگا گٹا با کپڑے دا سکڑا کپڑی اچھتو لے رہا آواز براو تا کنا دا چی کپڑا با گٹی سر اوش لے دا دا چا بوش لے دا دا مالک دا دوبی پا کی دوبی کا تو کیا جاتا ہے چو جاتا ہے آخری چوش لیدا نوش لیدا تا کو بورے ورته خو یار چې چا مسافر ته بتنه یو پاو یو کیلو اوړه باور کې حقیقي رضا حاصل دا بورے و سبل براړي سلګي دي ورته غصه دا مفسده شوخه کان لا اجرا وی بدل پر اجر دا ور کړی بیمان فقط پدې نیت چې دی ور کړی دي ورزوج اجر بما کسبا او خاوند دی پار اجر دا گٹی دی ولل خازن مثل ذالک او د ناظم مدرسې لرا هم د قصیدین چې خازن شکن چې خازن چنین بیا وسکه لا ينقص بعض مدربات الشيء نکمی اجر د باز نکمی باز دوی اجر د باز نشه معنا د خزي عمل د خاوند اجر نه کمول نه کوي او د خاون عمل د کاسب د خازن نو د خازن د کاسب نه څه کمی نه کوي هر چاله به الله په خپل طرف نه اجر کامل ورکي باب الناس صدقه الا عن ظاهرنا ومن تصدق وهو محتاج او اهله محتاج او عليه دين فالدين احق ان يقضى من الصدقه والهبه وهو رد عليه ليس له ان يتلف اموال الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم بس ګورا مولانا صاحبہ قرآن عظیم تعویل دے لا تجل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا نو الکا طریقہ د ادا کولو د خیرات او د صدقې دې کوم دغه مسله ذکر کیږي چې صدقه هغه به تر ده چې تاسو مالداری پاتې شي دانه چې تاسو مثلا 10 روپۍ دې لسی ورکا او په دغه وخت تاسو شي ضرورت ته بیا یا به خلکو نه غواړي سوال وکړي او یا به خلکو نه قرضې وچاته فتقد ملوما محصورا بیا به تاوانی ناسي لاسونه به منګي چې دا به سوکړي ځان می غر کټوي می ورکړي نو کم څه کله لسن یو روپۍ ته ورکا کډیر سخینو دوته ورکا خیر نه او کینینو 5 ته ورکا ځان لسی شي ته پریګه دا یو شو دا یو مسله شوخه اځو مسله زکه احمد خانه مساله دا چې یو سړی دی پاغي باندې زکات دغه قرض دی چا دین دی پاغي باندې او دې ادا د دین نه کی او دې ثوابونه غټي صدقې ورکي نو دې صدقې ثواب نشته دی مخکې خود بل حق ادا کړه او دغه نه پس ته داسې مثال دی لکه احمد باندې صاحب مزفات دی او دې چې کوم د نفلونو باندې پوجګانا شروع شوی دی سل رکعات نفل وکړل او حالانکه هغه 2 رکعات قرض نه ادا کړي او سل رکعات نفل کړي اول خو قرض ادا کو دغه نه پس نفلونه کوا معنی دا لا صدقه الا عن ظاهرنا جائز نه دا صدقه یا معنی جائز نه دا صدقه یا نه دا صدقه کامله الا عن ظاهرنا مگر پس بقا د سرمایه نه معنی یاد شو پس د باقی پاتې کولو د سرمایه نه چې ځان زغه سرمایه خو پرېږي دا کنه بس دیمه خبره ومن تصدق هرغه سوچ خیراتو کی وو محتاجون او دې پخپلا دې ته محتاج وي سمانه شو الکه کور کې د خزو اوګه دا او بچی دی اوګی دی او ته چې کوم نه خیراتو کې بار پوښي نو چې کور تلل چې چا نه فقط پتا واجب ده ایدا ته منتظر دي تا پیسې باروالو زولي او علی دینونه یا په دی باندې قرضوي پتا 10 روپے قرض او 10 روپے صدقه ورکې نو فتنو اقوا یقضا من الصدقه نو دا دین چې ډیر مناسب دی چې ادا کړی شي من الصدقه د نفلی خیراتنا نفلی خیراتونه رستو کوا اول چې کوم دی وجوبي او پتا باندې کوم حقوق واجب دي هغه مخکې کا
من الصدقه والعتق والهبه لکه غردی د صدقینا د عتقنا او د هبینا د ټول خیرات ته وورد علیه او دا صدقه رد علی بدی مصدق باندې معنی غیر مقبوله ده غیر مقبوله ده ولی لیس له ان یتلف اموال الناس دا ور جایز نه دي چې د خلقو مالونه برباد کی دا څنګه الکه دا سحر ګل مری سي دی الله دې ور صحت کامله ورکی په اخلاص وایخه ځکه چې دا غوږ مرګي دي کنه الله پازون د ټول رفقای درس دي کړو رفقای عقیده دي او کړو رفقای عمل دي الله ټول صحتونه نصیب زمون څه تاوان کی موږ ولې بخیلان کی کته له صحت ملاو شنو مال څه تکلیف دي د دې لپاره بخیل نه ده پکاره الله زم ټول رفقا صحتمند کی او د دې رفقا متعلقینم چې بیمار الله د صحتونه ورکی ونه شو کنه چې دین په خپل خم مطمئن وي خیر دی خو شي کنه اکوتی خیر دی ګاډي بدلو غم مکا تا خیال ورته مولانا صاحب نو اوس څنګه مسله ته وکړه دا سحر ګل مرید شه دې په دې باندې عبدالجلیل 10 روپے قرضه ده او دې څنګه چې 10 روپے را لې دې خیراتی ورکړي نو دې څه چلو کې اطلاق د مال خیر وکړه دا په دې سړي قرضوان او تا خود دې حق جوړې ده نو تا دې حق واسه مال خیراتی راکړه چې د مولي شه توال گاڑی کې بتل واچي الکه مخکې خدای حق دې پتا باندې خدای ولی هغه خو ورکړه او کله کله داسې کی خان آشنا کارونه کی تا ته د حدیث خلاف یو ناشنا قصه ده کوم ها یرید اطلاف اطلف الله الا يكون معروفا بالصبر ها کې یو سره داسې دی چې معروف بالصبر دی معروف بالصبر دا دی چې یو سړي عادت ته چې هغه صدقې کوي او دغه د صدقو بازار روان دی او یو سخی سره دی ورغی باندې اگر چې قرضې وي خو خلق رااله ورڅخه ناس چې سخی بابا وروټه را باندې وکړي نو اوس دې معروف بالصبر دی په خپل دمر نه خوري چې څومره په خیر فقرا باندې ورکی نو بیا خیر د کچر دی دا صدقه مقدمه کینو ګناه نشته دی خو یسر علی نفسی او دې ځان باندې بل مخکی کی لکه صدیق اکبر نبی اسلام چې چنده پکار ده صدیق اکبر چې کور کې څومره مال او ټول راوچت کړای نبی اسلام ورته صدیق کور کې د سفری خودل پیښنا سبحان الله او بل صاحب چې راوړل وکور دې پریښنا ولار نیم کور په نور راوړل لکه معروف به صبر وکړه ولو کان بی خصاصه اگر چې په دې باندې فقر او حاجت کفیل ابي بکر حين تصدق بمالي کجل ټول مال خیرات کا وکذالک اصل انصار المهاجرین او دارنګي اثر مخی کړو انصارو المهاجرین فزان باندې انصارو باغو الکت وکنالو مهاجر چراغ نیمستانیم زما ماشاء الله دای سار دې کنه وانا نبی صلی الله علیه وسلم ان ذات المال بربادول دمال فلیس له مجاهد دې پاره ان یضیع اموال الناس بالله صدقه چې برباد کی خلق مالونه په علت خیرات نو تم خیال کا وکنه ها دا خبر ته وکیدا ځای کول نه دي پکار مال خلقو په علت صدقه سره استادان سخی جوړ کړل کله موږ بسکټ راوړل کله څه کوي پوښي ځای کول نه دي پکار خپل مال په علت صدقه سره هغه رضان له کتاب والا کنه ورشي کیسه کتاب بکیږي ځان لوانله پوښي نور څه خزې مصرف باندې بسکټ باندې موږ خپل پیسې خرابې نه وخت راس نه کاو کنه دا ته ذکر راځي ګور کتاب څه کوی نه ما خو درته وی کنه ها کی تر کور نه بسکټ راوړي او پوښي کنه غزان مزان دی راوړي موږ دراکې د کور تحفه د نظر نه خاله دلته د جیب نه پیسې وړي دکان له دکان نه بسکټ راوړي موږ لا انو دا خبره خو نه کې موږ غریبانان خوري یا ستا پیسو ته ناشتي ستا دغه چې یوې هفتې بسکټ جمع کینو 20 روپے ډبې ده سو شو لکه ها 120 چې بلې هفتې جمع کې 120
پوشوی نو دا 300 باندې بهترین الکوكب الدری کیږي 300-400 باندې بخاری شرح واله ټول عمر به مزه کوي مخکې دا دا حدیث مطابق مشکات کې ویل لخوا کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه چې حضرت وسره خبري بس کړي او چې کله دی توبه قبول شو دی راغی د الله پیغمبر ډیر خوشاله و او غواړم چې دا ټول مال الله په نامه خیرات کړم نبی اسلام یې نسو بزان لپاره دی ښه ان بیا غفلان کې مال نه دی هغه بیت المال ته حواله کوم به ټیک ده ټول نسو بزان څخه پرېږي دی کعب ابن مالک نبی علیہ السلام تو یا رسول الله ان من توبتی بشکا فوجدا اجابت توبه زما زغوارما ان خالیا من مالی صدقه الى الله ورسول الى رسولي ان خالیا چې راخ کما مال خپل ځان خالی کما راخ کما لاس د خپل مال نه صدقه کول الله او رسول ته قال حضرت امسک علیک بعض مالک بعض خزان سره کې د کن بیبي له وسور کوي فهو خیر لك قلت ما فني امسك سامي الذي بخيبر زاد خیبر هغه برخه زما چې دا او ځان سره کې دما او باقي به خیرات کم حضرت ټیک ده ځان زه غوسه شیخ په پریږي دا کنه او چې ټول خیرات کوي بیا بس کوي بعد خلک کسي کوي والله عالم چې رښتیا دي کې څنګه چلے فلان کې کا قدم رسخیو چې غریب براغه نه غو خپل کمیسو او خبر وک او دغه به کمیسو وکور ترای کې دې چې ممکن دی داسې او تا خو مالي دي چې صادري ورکړي دا کومه خپل دې صادري ورکړي زه غلام الرحمن یو صادر او ډېر قیمتي صادر یو صاحب راغی نو هغه څنګه صادر نو بده اله استعمال کړي یو رز وی آی ولا ورک دا کومه ډیر کتلې دي صادري ورکی بل تخیراتی او کمیسو پرتو کې دې چې دا سخیان خلقینو سره دنیا د رسول الله خو نشته قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن زهري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن ايوب پدې کې مخدا قال خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى وابدا بمن تعود ولا صدقه غدا چې ما کان انصار غنان پس دا سنوي پس سرمایه نوی سرمایه بچا کر خیرات کرنا ما پس د بقا د سرمایه نه پس د پاتې کول سرمایه نه وابدا بمن تعول او شروشا فقط کول د مال داغه چانا تعولو چې پتا دې کفالت واجب دی او ته دغه ذمہوار دی وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن ابيه عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من يد السفلى وابدا بمن تعول وخير صدقه ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف ار اغسو چې خپل ځان بچکی د سوالونو نه دغه سوال د خدای هر څه له ساتي سوال خشه نه دی يعفه الله چې ستاسو نیت وي چې زر خلقو ته سوال او نکم یقینا الله تعالی سوال نه بچ اوساتي او داسې اسباب پیدا کی چې خدای پاک په وخت تا مړی او د سوال نو د بل چاته د لاس نه غړول نه بده الله اخلاص ساتي ومن یستغنی یغنی الله آسو چې استغنا کوي ځان به پروا کوي به پروا ساتي د خلقونه نو الله بوله تم رسوا پیدا کی چې حقیقتا به پروا کی لکه طالبان شو اوس طالبانی واقعي بعض طالبان ډیر غریبانانی خدای چاته نو چې مړ شوما او زما څخه نشته دی او دې استغنا کوي نو کله کله داسي چې الله مهربان په خصوصي عنایتونه وکړي وان وهب بن قال حدثنا هشام عن ابيه عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا پنده کې زما موږ درس قرآن درس کو قسم سره چرته نماز هغه یو پینو پوښتنه آی پین نو مکینسل او یو راځنه غړای و هغه وخت کیمی ورته کې سوته په 5 پته باندې وکړه ارما دا غړې خرڅول نو یو دکان ته لاړم نو مالکین سنم نه راته نو ما نکسن پین ته پسو اخلي
هغه دکاندار ماته نکسن خو په امریکا کې ناته ای وخت د امریکای صدر نکسن بیا ماته د شی والا پیند نه زسل اخلم ما نه خو زوک اخلي نو صفا ستره باخلي پر غړې خرڅوم ای ودا خیال چې دې چرته ځان پټه کړی نو ونه شو پورا ورځ په پینډا کې وګرځول ونه شو موږ په پرانه قلعه کې پاتې کېدو ای وخت د اسلام آباد پینډا نواله زمون تر کلی پورې پګنی می یا روپے ټیکټ لګیږي اوس روپے نشته چې بس اختر کوته یوسو بس فیصله مې وکړه مړه اختر موږ په شیخ پسې وګڼ لنګر ورې ملای ته کوته تر فرض دي سر چې ما خام شومګه تراوی وکړلې اره یو سره راغره ماته وي موږ بالته تکرار کوو کنه ماستر نرستو تراورس یو سره ماته وي درس ختم ہو گیا تم گھر نہیں جاتے نماز نہیں عید یہاں پڑھیں گے عید یہاں پڑھیں گے راگے ماں 10 روپے زکات کرا گئے ماتے دا 10 روپے ہوا نما یار دا 3 روپے بیا بچتے تو سار کو اج سار سے میں زنن بکپڑی بلز بزو کنا چې سار چې موږ مې وکړ اخر بیا ملاو شو ماته ستا چې کوم خاص مرګري کنه نغنن ما خام راواله ما خام زم مرګري څه شپږه پاتې شو نو ماغي ته مې داس چل دی نه یې ښه نو موږ ماسته یو ځکه تراو ته کودلې ده کپڑے خو موږ وی دې بس صاحب وکړ ان شاء الله اجرال ټول لس راکه مال لس نور لاکه نو ما ورته یې کېو ماں تو یہ بس بچ کے میرے پاس کرنا تم نے جب ان کو بلایا تو یہ 10 تم لے دو نما ہے اس کو ہزارے خان شمار خیر خیال دے ورتا ار کل کل داسی کی خواہ 7 روپے میرے 7 روپے تاری جانا تو روزانہ 50 روپے بسکٹ راوڑی 7 روپے میرے 7 او دا تلای نه تلای دا غطالی ګره کې منګاړو کتل نه چې دا تلای څه دا زمانہ لوی مالدار طالب بابو چې دا درېنی دا موسیقي داخله به بار دا پات کوم پر دی دا یو درې په ملاوي دا یو بالغ لوی طالب بدغه او چې سار پازه بادشاہي د راځي لګولي کم څه کو دا راځي د شلوي بولی ماشاءالله علم هر شی خارج تراوت په ډیرانو باندې پروت دی دومره زیات شي مخکې دا قال حدثنا هشام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبه قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تقول وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر ذكر الصدقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من يد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. دي آسان دي. باب المنان بما أعطى لقوله عز وجل بس باب المنان ګورا مولانا صاحبہ من اثباتلو توي یا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى خو دا باطل د احسان په دوه قسم دي یو خالق الاحسان دی او یو فاعل الاحسان دی په دې کې فرق دی خالق الاحسان چې کوم دی من کول شي فاعل نشي کوله فاعل ته الله ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر لیکن هر چیز خالق احسان چې الله مې ربان دی هغه کول شي اوس دا خبره چې تعالی الله یو نیکی در کړی دا اته ببل باندې اثباتي ونه شو کنه چرکه جټوي یو ټکی دل نه ته معمولا کړی دا غلطه خبره ده غریب له پیسې ورکړي مړه بربند به کوڅه غش ګرځي دي ما درنه سړې جوړ کړ دا تعالی جایز نه دی ته دا شکریا ادا کړه چې الکه تا کې الله دمر کمال واچو چې تانه یو تعریف فیض واغسته تانه
تاکہ دمرا کمال پیدا شي چې ستا په لاس الله دې یو غریب غربت ختم کړ دې باندې د خدای شکر گزار اوسه نو لا تمنن تس تکثر احسان مثبت په خلق باندې چې زیاتوي د خلق نه مالونه چې تاسو ما ادا کړی او تاسو ما ادا کړی او تاسو ما ادا کړی ا مناظره کیو کنه کسوي چې الکا ما ځنه سړی جوړ ک پوزي پاکول چل بدل نه راته پوجانوی هغه خو سیکل او ما ځنه سیکل یې کړو تا ما ته کم دین خولم خو د سیکل چل مې ته نيز کړو نو حالکه احسان باطل نه دی پکار المنان بما عطا لقول الله عز وجل یعنی مزمت احسان باطلو الله وی الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يؤتون ما انفقوا منا ولا اذى معنا على مال قبلی کی کہ پس انفاق لا من وزاون کی جی قربان باب من احب تعجيل الصدقه من يومها سبحان الله ګور مولانا صاحب د دې حدیث راوړو د پار امام بخاری وی چې یو صدقه ته ورکای نو چې سبا ورکای نو دغه نه بهتر چې نه ورکا او تعجیل د صدقې من یومها درجه دي دیلا مانس شو اصل کې د صدقې ورکول عموما رضوی چې فقرا لر نراشي لیکن که ته سبا ته انتظار نه کې اوس صدقه ورکینو دا ډیره بهتره ده هغه حدیث تاسو مخ ویل دي چې نبی علی السلام د مازیګر موږ شو کې یکدم کور تلا او صحابه پریشان شو دا سو وجه نبی علیہ السلام ما ته د سترو یو ټوکړه وا نماز دا مناسب ندی او پیغمبر له شپه په تیر شي په کور کې شی بلا خیرات بلا صدقه تصدق پاتې وي قربان قال حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن ابي مليكه ان عقبه بن الحارث حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على العصر فاسرع ثم دخل البيت فلم يلبس ان خرج فقلت او قيل له فقال كنت خلفت في البيت كبرا من الصدقه حاجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی الله علیه وسلم اسرا فزلار کور ته ثم دخل بیتا ولم يلبس ان خرج ذراله وقلت ما ورتوي او قيل له يا حچا ورتوي فقال حضرت كنت خلفت في البيت تبرا مارو سپری خو په کور کې یو ټوکړه د سود صدقینا فکریتانو بیته ان ابیته او بدګرما چې شپته رقم په دیوانه په کور کې وقسمته امر می په تقسیمو کې چې ما دا اوې شی بیا وای چلو باب دې په بیان دا تحریض علی الصدقه والشفاعه فيها او دې کې صاحب الحق ته دعوت ورکړي الکه دا ضروري چې ته د جیب نه صدقه وکړي اوس پکار خدای چې ستا په جیب کې ته صدقه وکا لیکن یو سره دا چې په خپل جیب کې نشته دی نو معنی دا شو چې بلد تحریض وکي بلد ترغیب وکي ترغیب ورکی په صدقه باندې چاله کا صدقه کول خکار دی صدقه خ عمل دی صدقه سره مال کمیږي نه صدقه سره مال زیاتیږي یا شفاعت دی شفاعت معنا دا شو چې تا ته معلومه ده چې یو سره ډیر مستحق دی او یو سره راغی او تاسو یې لکه د صدقه کومه او ته ته هغه زید چې کوم دی نو ډیر مستحق دی ته ورکا نو دې ته شفاعت مطالبه دي تحریض او د شفاعت داسې اجر ملاويږي لکه تاسو بذات خود صدقه کړی قربان وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد ثم مال على النساء ورجال معه فوعظهن وامرهن ان يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلوب والقرصة القلوب والقرصة تيشو كنا كنتي او والي جي وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله بن ابي بردة قال حدثنا ابو بردة بن ابي موسى عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه سائل او طلبت اليه حاجة قال اشفعوا وتؤجروا ويقضي الله ګوره فجعلت المرأة تلقي القلوب والخرص بنګروتم وي والوتم وي دا پر رواج کوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ذا جاء سائل کله چې راشي تاسو غيو سائل او طلبت الیه حاجتون او یا مطالبه وکړي دغه طرف نه ساجت او قالو فرمای اشفعوا اذا جاء سائل من پوری کله چې راغی حضرت څخه سائل او طلبت الیه حاجه
یا مطالبه وشوا د حضرت نه ضرورت قال حضرت به اشفعوا توجروا شفاعت وکي اجر ملاوشي ويقضي الله على لسان نبي ما شاء الله فیصله کوي خکار کوي په جبه د خپل پیغمبر چې سو غواړي ماشاء مطلب پوښي مان دا چې اوسره براجي مال سراکا حضرت په دې رسو ورکا یا به حضرت نو شي او وخت پوښي حضرت با بل کستولې کې چلار شغې ته طالب درکې جاء مخي وفي قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤتي فيوكا عليك لا تؤكي فيوكا عليك ګوره لا تؤكي د وکا نه ده او وکا پیجن مزي ته وکا او صحیح چې ورته وي مزه لفظي معنی ده لا تؤكي مراخ کا مزي د مشکیزي فیوکا علیکی رابخ کلی چی دا مزی پتا باندی عثمان داد لا تو کی بخل مکوا لاس مبندوا دا خرجنا فیوکا علیکی مانس بندش براولی پتا باندی بندش براولی راوستشی پتا باندی لکه اوس رسو حدیث را روان دی لکه تا مخکم انفق ينفق عليك مال خرج کا خرج جب بدل ملاوشي اس حدیث پر را روان دي چې فرشتي وي اللهم آتي منفقا خلفا وآتي ممسكا تلفا الله چې سو خیرات کوي نو مال ول ډیر ورکا مان الله تو کی نوانا بورای مزه د بورای مراخ کا متړه فیوکا علیکی نو پتا به اترل شي نو معنا غوټي مور کوا ورنه غوټي به پتا اترل شي دارنګ بل حدیث دی عثمان ابن شیبان ابدا قال دی لا تحصي شمار المکوا فیحصى الله علیکی نو معنا الله به پتا شمال شروع کی کته چاته ما فلان کی روپے ورکړه ما ول 2 ورکړي ما ول 3 ورکړي الله بم درته ما چې ته پیدا کړی ما چې ته لوی کړی او ما داسې کړی دي داسې مکوا بس اگر پنجابیانو خبره نیکی کر دریاب میں پھینک نیکی کوا دریاب ته ورځوا باطل مکوا دام شکر وباسا لکه شیخ سعدی او اشعار د فرمان اوسېدي په ګلستان کې شته یو سړی وی چالکا ما د خدای صفات وکړه وای دا د خدای شکر ادا کا چې ستا خپل په صفات خپل روانه کړه دا کو پتا بندګي ستانه مې رباني لکنه چل باب صدقه بما استطاع اقصدها ورکول د خیرات مطابق د خپل استطاعت چې څومره دی وسی نو دمر خیرات کوا وفي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج استقبل وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن عن محمد عن ابن جريج قال اخبرني ابن مليكه عن عباد بن عبد الله بن زبير اخبره عن اسماء بنت ابي بكر انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك ارجعي فاما تطاعي خلي مان لا توعي جمع کول مکوا فیوعی الله علیک نو الله بتا جمع کول وکي وی جزاء د فعل د جنس فعل نه وي دانه چې جمع کوي یعنی الله بدرنا خپل خزانه بند وساتي ارزخی مستطاعتی تقسیم او ما چې څومره د طاقت وي ارزخی د رضا نه دي شندل قمراتنا تقسیم دي تقسیم او خزانه چې کوم د الله در کړی دي وس مطابق گورا مولانا صاحبہ دیزه کی د صدقی فیده ذکر کئی چه کلت خیراتو کی استاد خیرات فیده صدا تو کفر الخطیہ اللہ بدی صدقی پا عوض تانا گناو نوری جی مخیدہ وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن أعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دا هغه وګد حدیث ته مخ کې ویل او خاطر عمر سے مبارک دو ځله دی ویل شابه تکړه انتظار کوم
هذه أريد ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك منها يا أمير المؤمنين بأس بينها وبينك باب معلق. قال فيكسر الباب أم يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال قلت أجل. فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق نسأله. قال فسأله وقال عمر. قال فقلنا فعلم عمر من دعنا. قال نعم كما أن دون عاد ليلة وذلك أن حدثته حديثا ليس بالأغاليط. وذلك أني حدثت حديث ما حديث بیان کې ليس بالأغاليط دا څه پجارت نه دی دا څه دوړه نه را پونه چې بده پوښ کنه هغه باب مغلق چې کومو وجود د عمر سے وو او کسر باب شهادت د عمر سے وو او دغه زبیا فتنه وی جی من تصدق هغه سړی چې خ اعمال لکه خیرات په زمانه د شرکو کی ثم اسلم بیا د اسلام قبول کی نو آیا دا اعمال دی لپاره مفید دی او کې نه دی باندې موږ مخکې باس کړ دې لکه هغه اعمال د زمانه د کفر او شرک پس دینه چې د ایمان راوړي او بیا د اعمال کوي نو هغه آتیه اور ماضیہ هغه ټول الله بدله دیږي اجر ورکړي دیمه خبره چونکی د زمانی د کفر اعمال ندي ځکه د اعمال اجابت ته فارغ ایمان نو هغه نیکی چې یو سړی په کفر کې کړی هغه دی له دنیوي اعتبار سره فایده ورکړي او دنیوي فایده څه ده لکه دا یو سړی راغی اسلام قبول کا وید الله پیغمبر ما خدا سے کړو او اوس مال دغه خیر ملاویږي وی دغه پوجو ته مسلمان شو کړه نو تعالی استاد خیراتونو اجر په دنیا کې ملاو شو چې اسلام توفیق درته ملاو شو کړه جی قال حدثنا محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا محمد عن الزهري عن عروه عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اريت ان كنت اتحنث بها في الجاهليه اريت اشياء خبر را کمال د اعمال زما كنت اتحنث بها في الجاهليه چې ومزه چې ځان مې نږدې کو په سبب دغه الله ته په زمانه جاهلیت کې مې صدقه د خیراتونو نه وعطاقه د آزادولو د غلامان نه وصلت رحم او د صله رحمنا فالفیا من اجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما اسلف من خير اسلام دې قبول کا په توفیق دغه عمل سره چې تا کړې دې ماشاءالله اللهم نور قلوبنا بنور الايمان وزين اخلاقنا بزينة القرآن واشف امراضنا بفضلك يا الله چلو باب اجر الخادم اذا تصدق باب بیان د اجر د خادم کله چې د صدقه ورکی به امر صاحبي په امر د مالک غیر مفسدن په دې حال کې چې بربادون کې ني اجر ملاويږي جی قربان جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخادم مثل ذلك وبه قال حدثنا دا یو ملت دا حدیث تا اوسوي کم ځای کې 192 کتاب ویلو په دوی مقرخه کې ویلو کې نو ویلې اوس دا حدیث بعینی پر الفاظ خدا تکرار دی خودی تکرار کی یو نقطه غامزه پرته ده آلته ګوره آلته کی عثمان ابن ابي شيبه د جرير نقل کی او د جرير استاد منصور دی هغه د شقیق نه هغه د مسروق نه دلته د جرير استاد اعمش دی هغه د ابي اوائل نه هغه د مسروق نه سره د دو استادانو فرق دی دې لپاره د حدیث مکرر راوړو چلو مخکې خازن چې مسلمان امانتدار وي الذي ينفذ هغه سړی چې مال خرج کوي وربما قال يوتي کله ينفذ فرمایلو او کله يوتي فرمایلو يوتي ما امر به چې دی ورکی هغه مال چې مالک وته ویلوي کاملا پورا موفرا تاکید کاملا موفرا
کامل پورا کړی شوی طیبون بی نفسو خوشحالی دنکی پدی سرا نفس دی فیدفعو الالذی امر له بی او دی ورکی دا مال اغا چاہتا چه امرو کرشو دی تباغی باندی احد المتصدقین دی یو د خیرات ورکونکو نه دی ځان په پوکا لکه څنګه مثلا زو شو مکنه مالدار شوم او دا سحر ګل چې کم دینو دی زما غلام شو کا فقېږي دنه خام اوس دی غلام شو زما زدی تریمه چالکا دا زما په پیسو کې 10 روپے عبدالجلیل تورکا اوس چې ما داوي نو اوس ګوره دیله به ثواب کړه ملاويږي یوتی ما امر بی کاملا موفرا چې دی عبدالجلیل ته دا پورا 10 ورکی وسنګا طیبن بی نفسو چې دی په خپل په زړه مطمئن خوشاله وي دا نو یاره چې عبدالجلیل له نور کو محسوب دی ویل دي زړه خو مې نکي چې دی له ورکوا خدا غي ویني دي نو دیله به ثواب نه ملاويږي او طیبن خوشاله د نفس دی ورکی بیا فیدفو الی الذی امر له به او دې داور کی دا پیسې هغه کس ته چې امیر جایبانی حکم کړ چې دی عبدالجلیل ورکا وعد المتصدقین او کې دې 10 ورکړي او چاته ورکړي انعام الدین ته ورکړي انعام الدین ته ورکړي نو ثواب دې نه ملایي دی ورکړي دی لا خو 9 روپے ورکړي نو ثواب نه ملایي دی ولا ورکړي خو په ترتیب نفس خپل سره نه بغیر د ترتیب نفس خپل نه دل اجر نه ملایي دا درې شرطونه یاد کمه کړه باب اجر المرأة اذا تصدقت او اطعمت من بيت زوجها غير مفسدة وبه قال حدثنا ادم قال اخبرنا شعبة قال حدثنا منصور ولا احمد عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها تفل. وحدثني عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها اجرها وله مثله وللحاكم مثل ذلك له بما كتب ولها بما انفقت. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها اجرها وللزوج بما كتب وللخادم مثل ذلك. باب قول الله عز وجل فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى الايه. اللهم اعط منفق مال خلفا اللهم اعط منفق مال الا ورکا خرج کون کی د مال تا خلفن وزنا خلفن بدلی دا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا شو نو دعا کو قبول را الله په لار کې خرج کو چې الله دل مال درکې ځا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يفرح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر إلا وركي منفقا خرج كون كتا خلفا بدلي ويقول الآخر بلا فرشتوي اللهم أعط ممسكا تلفا إلا وركي بخیلتا بندون کتا تلفا تبائی مانا د بخیل مال غر کا د سخی مال آباد کا. چلو مثال د هغه سړی چې الله په لارې خرج کړي او هغه سړی چې مال نه خرج کړي معنی خرج کوونکی ګناهونه معاف کیږي او راحتونه پی راځي. ٹھیک شو لکه هغه تنگ کبیسو هغه ارش او د خپل نکته ځرن شو او په لارې ولا آثار خط پټوله دا حدیث تاسو مخکې ویل دي. او بخیل باندې چې څوره مال باندې بخل کې دمره تنگسیا راځي او دمره ګناونه په وجه د بخل سوا کیږي نو قربان شه. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد التكفير. وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من سديهما اذا تراقيهما فاما المنفق فلا سديهما دا بار لا کنه سنین نواله تر ماره پورم
ولا ينفق إذا سبقت أو وفرت على جده حتى تخفي بنانه وتركه أثره. ومن بخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع تابه حسن. فهو يوسع دي اغا کلاوی ارتی خو فلا تتسع اغا پی کلاویگی نا ذکر دا بخل صدا دا تنگیگی با. وقال ليس حدثني جعفر عن ابي هرمز قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان باب صدقه الكسب والتجاره بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم الايه ومما اخرجنا لكم من الارض الى قوله غني حميد. ترغیب په صدقې د خپل ګټي او د تجارت نه چې کم تجارت کې پای کې خیراتو کې او چې کم ستاد لاس ګټه دا نغې خیرات کوا جی. قربان یعنی هر مسلمان له اجر صدقې ده فمن لم یجد او چې سړی نمومي مال چې خیراتو کې نو فلیعمل بالمعروف درس قرآن وکي. نو معنا عمل دیو کی په خپل لاس یعنی مزدوری دیو کی دا معنا شوا یا معنا فمل فیعمل بدی الک عمل دیو کی په لاس فینفع نفسه نو ځان لدی پکې फायदा ورسی او که سبب نو خیرات دیو کی. فإلم یجد کی چردا صدقه مال دې نمومي نو يعين ذل حاجت الملهوف نو دې امداد کی خاوند حاجت دا سے حاجت الملهوف چې کوم مصیبت زده ده ملهوف چاتوي مصیبت زده پریشان حال غمجن کا عمل جو کې پنه کوي و او کغم نه ول یوم سکان شر ځان دی اوساتی بلته د تکلیف رسولنا نو بلته نقصان مرسوا فإنها له صدقه. باب قدر كم يؤتى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة. باب دې په بیان دا کم قدر کم یؤتى من الزکات درس را روان دي مقدار د دې چې څومره یو سړی بل زکات ورکول شي ومن اعطى شاة او ذکر دا چا چې یو سړی بل ګډ ورکی نو معنا زکات یو ګډ نیمیږي نه ګډ ورکول شي او په اموالی ظاهریه او کې ظاهری اموال چې د سروس پینو ته وي په دې باندې چې د مزکات څومره پیسې ورکول شي. بعض علماء کرام فرمایي چې مزکی به دمره زکات ورکړي چې هغه مزکاله چې کم دی هغه زی نصاب نشي او قول به تر دا چې علا قدر حاجت ورکول شي. اوس لکه یو سړی دی بلال دی او دی واده نه کړو دی ته واده ضرورت دی او جنایت نه 1 लाख روپے مہر غواړي او تاسو غو زکات پیسې د 1 लाख روپے ورکول شي زکات دی باندې 1 लाख قرضه ده د مہر 1 लाख ولا ورکه چې دی لاړ شي او ځان له وادو او یو سړی دی غریب دی مکان نشته دی نو کې د زکات په پیسو هغه له مکان جوړول شي علاقه ما یکفي چې کوم دی نو. وقال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن خالد بن خزاج عن حفصة بن سيرين عن ام عطية انها قالت بعث الى نصيبة الانصارية بشاد فارسلت الى عائشة بس بعثا اولګل ش نصيبه نصيبه انصاریه هغه جنې وا چې دا د حضرت په کور کې وا بشات یو غډه اسو کې دغه نصيبه چې کوموانو دا ام عطیه ده دې ته شاد زکات لګا نو فارسلت الى عائشة منها دې کور کې غوخه په غکړه او حضرت عائشہ ته دغه نه صبره خو لګلا پوښوي فقال نبی صلی الله علیه وسلم عندكم شيء نبی رسول عائشہ ته وسشته ته خوراک ویلا نه هیڅ نشته الا ما ارسلت بي نصيبه من ذلك الشاة یا ارسلت بي نصيبه الى من ذلك الشاة نصيبي را لسغه خره لګل نه اد زکاتونه دیاتی راوړه پوښکنه وی د الله پیغمبر هغه زکات ته فقط بلغت محلها هغه زکات خپل محل ته رسیدل دي
چاگه سو مستحق د زکاتو اوس چاگه مال راکی نو دا دغی هدیه د زکات نه دی